باچا صاحب ډېرې منډې پکې ووهلې. یی بس کوشش وکړه د ورونو کورونه مړه غاړو سړی نه چې دې په دشمنی کې چته خبره کوي. الله دې موږ ټول د دشمنونو وساتي. دشمني ډېر بد شی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او نن د یوې ډېرې لویې خوشحالۍ په موقع باندې دا ډېر خلک تاسو وینئ دلته کې د دوو پښتنو کورونه به روغېږي. د نن نه 8 کاله مخکې دشمني جوړه شوه، په هغې کې جنازې اوچتې شوې، مخروطیاګانې وشوې، د جاني د مال حل تباهي وشوه. خو نن 8 کاله بعد دا رونه چې دوی به د دې نه یارېدل چې د دې کاکاجي ګوته به خوځي او د ده سینه به سوری کوي، دغه یره ختمه شوه. په دې کې د دې جرګې د دې کلي د مشرانو د تورنګزی چې کومه اے پی سی ده آل پارټیز کمیټي باچا صاحب طیب باچا دی، دوی پکې ډېر زیات کوششونه وکړل، خپلې منډې پکې ووهلې او دغه کې په دې دشمنۍ کې د امن فرښتې وګرځېدلې او دا خبره الله پاک روغې ته ورسوله. قدرمنو اول به د دې سره خبرې کومه، د کاکاجي سره به خبرې کومه، دا یو فریق دی، دا بل فریق دی، د دې سره به خبرې کوو، بیا به د جرګې د مشرانو سره خبرې کوو. دغه تفصیل به ستاسو مخې ته راوړم. کاکاجي څنګه حال دی؟ الحمدلله ښه شکر دی الله رب ډېر لوی رحم او کرم دی. صحیح. کاکاجي په دې جنازه کې د خپل سایډ نه څوک بېللي دي په دې دشمنۍ کې؟ دې سره خو زموږ دشمني نه وه، خو الله پاک بس جوړه کړله. ګاونډ راله جګړه پکې، لیکن یو ورور لاړ دی، یو پکې ترلې خاوند لاړه، یو پکې د هغه زوی لاړه، دوه پکې زخمیان دي. او 8 کاله پس الله رب دې زموږ د روغې پروګرام جوړ کړو او فی سبیل الله موږ دا روغه کوو، هېڅ قسم لالک پکې نشته. او آینده دپاره موږ نور ورور بهیانو ته وایو که داسې حادثه وشي یو بل د الله د رضا لپاره معاف کوئ، الله رب عزت د هغې اجر درکوي دلته. او د غیرت نه هېڅ هم نه جوړېږي. د غیرت چا چې ټوپک وګرځاو هغو نه د غیرت تپوس وکړه، د عزت تپوس وکړه، د هغو کومه زندګي ده. دغه زندګۍ نه الله موږ ټول وساتي او د الله د رضا به یو بل معاف کوو. او دا الله رب العزت د دې خلکو ډېر قدر عزت وکړي چا چې په دې کې محنت کړی دی. محنت پکې نن د لومبۍ ورځې نه شو، دې کم سے کم 8 کاله 9 کالو چې شروع و. او زموږ د تورمرو ریاض باچا الله رب العزت ورله نور هم عزت او قدر ورکړي، الله دې ورله زندګي ورکړي، ډېرو غریبانانو روغې جوړ کړي او بغیر لاله چې کوي او کړی دي خپل پکې منډې تړلې وایي پکې لګیا دي، هر قسم کوشش کوي او الله دې ټول عزت وکړي. چا چې دې کې منډه والې ده، چا چې دې کې لږ هم څنګه خواږه الله دې ورله عزت ورکړي او الله دې موږ ټول د دشمنونو وساتي. دشمني ډېر بد شی ده. کاکاجي د دریو مړو او د 2 زخمیانو دا وینې بخل یقینا چې ګران کار دی که نه. دې کې به تا ته داسې خلک هم راغلي چې هغوی به درته ویلي چې یاره ګورې د مړ رور بدل به اخلي او د پلانکي بدل به اخلي او که دې وانه غېسته به دې نه بخي که نه. داسې خبرې به هم خلکو خلک کړي. موږ ته راغلي دي او زموږ په علاقه خو تا ته بیا پته ده چې بدل خلک څنګه اخلي او اخیستي شي. خو شکر دی موږ الله رب دغه شیطاني حرکت نه وساتلو او الله دې نه ټول وساتي. دا ښه کار نه دی، دغه غیرت نه دی. غیرت دې ته نه وایي چې یو سړی خو یې به درته دغه، لیکن هغه غیرت نه شو، د خپل عزت نه بیا خبر نه، د خلکو نه تپوس وکړه چا چې دا کړي دي. صحیح ده. تاسو دواړه ګاونډګیري وه، ډېر خوږ ګاونډ به مو یاره زموږ ډېر ښکلی ګاونډ دی، موږ دا به ټول ته کړو ښه زندګي بس راشي پکې الله رب عزت پکې راوستله او زموږ دا اوس هم بچې ښه ګاونډ هم د بد نظره شو. الحمدلله زموږ د مشرانو کې سره دوستانې وې، ګپ شپ و ناسته پاسته وه او دا کشران موږ د خپلو بچو غوندې دغسې بې سطحه وې، پردې به یو بل سره خو بس الله پاک بس شیطاني حرکت راوست او حادثې غټ وشولې. خدای شکر چې موږ الله رب عزت صبر را کړی دی او صبر دې الله ټولو له ورکړي او الله دې ټول له صبر ورکړي. صبر ښه شی دی. صحیح ده. څه ګل دی ورور جان؟ خیر الحمدلله ستاسو دعاګانې. دوی ته مو خپلې وینې ور وبخلې، ډېر یو لوی مثال هم قایم کړو په دې معاشره کې، د دې تهمت د دې پیغور په معاشره کې څنګه درته محسوسېږي؟ ما خو څنګه چې تاسو ته وختي وی چې دا وینه بهر دا ډېر ګران کار دی خو الله پاک چې چاله توفیق ورکړي یو څوک د الله پاک د قهر نه یریږي نو زه وایم چې یاره دا حوصله او دا همت الله پاک هغه انسان له ورکړي څوک چې د الله پاک د عذاب نه یریږي. دا ډېر ګران کار دی
څوک هم چاته وینه نشي بخښلی وینه نه که څوک چاته خپل لږ څه حق هم نشي بخښلی وینه خو ډېر غټ شوی او بیا یو مینه نه دوه نه درې نه پنځه بس د الله پاک ډډړې وه او د الله پاک باندې بس موږ شکرګزار یو الله پاک باقي ټولو مسلمانانو سره زموږ خیر راشي دا خپل مخالف ته څونه وخت پس ولیدو درجې کم سے کم 8 کاله پس مو اته کاله پس تاسو به پیچونی بچی ماشوم مخکې دی، بلکې. یا اوس چې ولیده که نه بلکل. تبدیلي دې دښمنۍ راوستله بلکل د هغه وخت ډېر ماشوم و اوس چې کوم دی زلمی دی د خیره سره صحیح. او الله پاک د جرګې مشرانو هم ډېر توفیق ورکړي چې دغه شان د قوم او د پښتنو په منځ کې دا سولې کړي څومره هلې ځلې چې دي وکړلې موږ د دې ډېر زیات شکرګزار یو. روژانه څه به راته وې بس دې کې څه څه نشم ویلی زموږ چې صاحب روي هماغسې حساب کتاب خوشحالي یې ته ډېره ده نو بس خوشحالي خو نشته خو دا ده چې الله د دښمنۍ د عذاب نه خدای خلاص کړي په دې خو به خوشحالي بلکل جی بلکل دې نه خو به خپل وروڼه وغیره به در یادېږي خامخا غم به یاد بلکل بلکل دغسې حساب ماشومه لکه مخکې شوه چې شهاب جان ستا پکې څوک څوک مړه دي زما والد صاحب دی ورور مې دی او یو خور مې زخمي ده پکې یو ورور مې زخمي دی به ډېر ورکوټی وي هغه وخت کې که نه بس وړوکی بس غټه حادثه وه روغه پکې وشوه نو خوشحاله یې او ولې نه دښمنۍ نه خدای خلاص کړي په دې یادومه که نه بس دا باچا صاحب په کوششونو سره دا هر څه وشو ریاض باچا صاحب دا نور اے پی سی والا بلکل ټول پکې منډې ووهلې بلکل د دې په کوشش سره قدرمنو دا دویم فریق دی د دې فریق نه د دې د کسان وفات شوي دي وجلې شوي دي دوی سره هم څه خبرې کوو روژانه څنګه خیر دی شکر څه نوم دی دی ولایت شاه ولایت شاه ستاسو خو ماته کاکاجي وو چې ډېر خوږ ګاونډ و که نه جی بلکل په ګاونډګیرۍ کې دا ډزې څنګه وشو بس جی ګاونډیګۍ کې موږ ډېر ښکلی وخت تېر شوی دی د کاکاجي درته د هغه خاندان درته خپلې وینې درو بخلې که نه څنګه ته محسوسېږي بس محسوسېږي خو ډېر سخت کیونکې نن سبا ډېر ځان خو ډېر خوږ دی چې دوی ماته دومره ځان دغه کړ خو بس چې څه وو الله دې دوی له عزت ورکړي دوی له د الله ژوند ورکړي زموږ ټولو مشرانو له چې دې کې چا چا ملاس وي الله دې د دې همیشه خوشحال چې موږ د ډېر غمونو دغه نه رابخر کول چې زموږ زندګي ډېره ګرانه ده ډېر ګران ژوند دی دښمنۍ د دښمنۍ ډېر ګران ژوند دی څه سختۍ تېرې کړې سخت هم خو بس ډېرې تېرې کړې دي که یو ورځ به موږ خوړله نو دویم ورځ ته به نه کتل چې څوک به راکړي که نه نو که د لاس خپلو خدمت به موږ چا رابې کړو چې نه نو په غنو کې مې شپې کړې دي په لارو کې مې شپې کړې دي د سپي دغه اواز نه به م یېرېدو ډېر سخت ژوند دی نو زه هم ټولو وروڼو ته زه دا وایم چې داسې مه کوئ چې سبا پې ستاسو خویندې میندې خپله ذلیله او په خپل ژوند تنګې نو آینده دې ته خیال کوئ داسې چرې مه کوئ بیا زه دوی ډېره شکریا ادا کوم چې دوی مخکې د خپلو بچو او دوی ما له د بچو مینه راکړه نو الله دې دوی له همیشه عزت ورکړي الله دې ول هغه دنیا ښایسته کړي نو ریاض باچا صاحب را سره موجود دی د تورنګزی د آل پارټیز کمیټي مشتاق صاحب دی دا نور مشران موجود دي مولوي صاحب را سره موجود دي ټولو په دې کې ډېر زیات کوششونه کړي دي ډېرې زیاتې بې لالچه منډې وهلې دي په دې کې او دغه نن رنګ راوړه چې دا دوه خاندانونه دوی اتو کالو دغه دښمني په دوستۍ کې په ورورولۍ کې بدلېږي نن باچا صاحب ډېرې منډې دي پکې وهلې یی بس کوشش هم وکړه د ورونو کورونه هم رانو او منت او زاري او سوالونه هم کول او دغه ماته ویلي چې خپلو ښځو ده کوشش وکړئ د دوی بچي د دوی عزتونه بچ کړئ او د دوی د الله قدر وکړي دوی هم زما مخه ونه واله چې څه ما ویغې منلو او امیر او ولایت مو خو که امیر ما نه لیدلې نو د امیر ما سره نور ذمهوار وو خو د دوی قربان و که یو سړی د لاهور یو که د تورمزو وي بس دوی دښمني وه اوس ګل امیر نه ځینې بیان مونږ نه اورو نو دا ټیک خبره ده چې امیر دی خپلو تکلیفونو باندې دي دام دي ځینې خبره د خدای نه وځي نو د هغې هر قسم ذمهواري ما ته د عمران دی او ټولو ده دغه هم زمونږ کشر دی ولایت هم او الله یې د ټولو عزت وکړي چې د غونډ ګروپ ته د مشتاق صاحب دي دې ته یې وکتل او زمونږ هغه زارو ته یې وکتل د خالو خان او د عمران او راغون شو نن زمونږ په لاس دي قرانونه هم که یو بدبختي خپلې اوږې هم د ټوپک نه سپکې کړې وایي ډېر غټ احسان یې وکړو خلکو سره یې مو کو ځان سره یې مو په
خپلو بچو سره ځي که ما لاندې خبره وکړه بچي به مې بچي که پورته مې وکړه غرق به او غاړو سړی نه چې دی په دشمنۍ کې اوچته خبره کوي زه یم څه خبره به دې مړه کال پس بچلی وی څه به وکړې د دې سي نن توره سبا ډېر مینت ډېر مینت او الله دې پښتنو ټولو قدر وکړي چې مینت مني او معافي کوي بادشاه صاحب پښتانه خو په خپله باندې مینت مني داسې چېرته شوي دي چې د کاکاجي به سحر یو خبر او ماښام به بدله وه چا به د شیطانت کړی چې نه ګورې بدل باخلې یاره جده ته بیا ډېر څه ویلي خو چې ده ته ما ویلي ده ما ته ویلي چې نه زما دغه بل اړخ ټیک ده چې نن به مې دشمنان دي دا زما ګاونډیان دي دوی چې ما سره خپلولي او ورورولي او دغه کوي او زه دونه معافي کوم نو دوی دې ته لنډ نه راځي او د الله په رضا کې د ارګونو خبره وه نو ما هسې بې معاف کړو ځکه هسې دي چې لکه ما هغوی ته حواله کړو نه د دشمنو د جوړو نه دي خو د دوی شرمن ته مو کتل هغسې دوی ته سوال وکړو چې دا وکړې بس دغه خبره وکړي مهرباني چې مشتاق تورکزی صاحب منډې م پکې ووهلې رنګ یې راوړو بسم الله الرحمن الرحیم دا اول خو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې راغلی او په دې هغه کې چې کوم دی د خوشحالۍ یو موقع ده چې په هغې کې تاسو مونږ سره چې کوم دی دلته ګډون وکړو دا بالکل د نن نه چې کوم دی اته اتم کاله مخکې 25 سن 2018 باندې چې کوم دی دا اندونکه واقعه راغلې وه چې په هغې کې د یو خاندان نه چې کوم دی نو په هغه موقع باندې 3 کسان شهیدان شو او 2 چې کوم دی نو زخمیان او خبره ډېره معمولي خبره په توت امیم باندې څه داسې غټه خبره هم نه وه په توت امیم نه خبره چې کوم دی نو په دې حد ته ورسېده خو اوس مونږ پښتانه سوچ نه کوو فکر نه کوو او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا موږ سوچ وکړو چې کله زمونږ د لاس نه یو کار وشي نو الله تعالی دې د دواړو فریقینو سره چې کوم دی نو خوږ وي او الله دې جزای خیر ورکړي پیر صاحب چې کوم دی نو هغه پکې یو زبردست کردار ادا کړو او زمونږ دلته تورنځو کې چې کوم دی نو شکر الحمدلله یو ډېر زبردست هغه دی الپارټیز کمیټي ده هغې کې چې کوم دی مونږ دا ټول هغې کې مونږ سره ریاض باچا طیب جان باچا دا زمونږ سره پرستیالای سلیم دراني صاحب دا زمونږ د اے پي سي ممبر دی مولانا صاحب دا مونږ چې کوم دی دا روغې جوړې داسې چې وشي چې کوم مرګ یې کردار ادا کړي خو بیا هغه سرپرستۍ کې چې کوم دی الپارټیز کمیټۍ کېږي نو په هغې کې چې کوم دی دوی خلې ځلې وکړې او دا فریقین چې کوم دی یو بل ته کېنولو او شکر الحمدلله نن د خوشحالۍ په دې موقع باندې مونږ ټول یو ځای شوي یو بیا دې کې وروسته یو بله واقعه هم راغلې وه د هغې نه د موده پس پکې یو بل مړی شو چې د هغې شک هم چې کوم دی نو بیا په دې ولیت او په دې امیر باندې چې کوم دی د هغې وو په هغې کې هم چې کوم دی نو بیا دوی دا خبره وکړه چې مونږ په قرآن او په قسم باندې چې کوم دی د ودي خان پرېو چې د هغې تسلي به مونږ په قرآن او په قسم باندې کوو چې دغه مړي له مونږ خبر نه دا چونکې 4 مړي او 2 زخمیان چې کوم دی نن د هغې دا جرګه چې کوم دی دلته کېږي ستاسو مخکې او الله تعالی دې هم د دې فریقینو چې فریقینو کې هېڅ شک نه نو که جرګتیان ډېر خوښ وکړي نه کېږي خو دوی کې چونکې چې کوم دی نو دوی نن خپله وینه خپل 4 مړي او 2 زخمیان چې کوم دی دا ډېر لوی ګران کار دی او انتهایي ګرانه ده خو به د دې بوله انشاءالله تعالی دا بالکل به انشاءالله مولوي صاحب هم په دې خبره کې د دې بوله الله بدل ورکوي او بخښنه چې کوم دی وکړه ډېره لویه بخښنه وکړه ډېر لویه مجاهده وکړه نو بس خیرای تحسین پیش کوم دې فریقینو ته په دې کې سبزدي خپل رول د الله لپاره د دې لپاره تر دی د الله لپاره هغه لکه چې الله په هغه جان خدي سره د دې زمونږ د ټولو وی باهو باقي دا کور چې کم دی نو دا جیسه راغشتې دي او د جاوید بچو ډېر ورکړی دی او سبزدي دې خپل وبهو او هغه ځای یې هغه ته حواله کړو خبره شرایط په خیر بیان کړو جرګه کې به شرایط خدا بس چونکې تاسو چې کوم دی نو مخکې به دا کومه واقعه چې شوې وه ډېره لویه واقعه وه ډېره لویه وقوه په تورنټو باندې غمونو کې یو ډېر لوی غم و هغه الله تعالی چې کوم دی نو د ټولو مشرانو د کوششونو خصوصا چې کوم دی د ریاض باچا طیب جان باچا په کوشش باندې چې کوم دی او ورسره چې کوم دی مونږ ټول ملګرتیا کړې وه او خدای پاک سر ته ورسو نو شکر الحمدلله نن تورنټو چې کوم دی یو ډېر غټ افت چې کوم دی نو خلاصه شوه او د ډېرو ماشومانو زلمو هلکانو د اوبونه چې کوم دی د لاسونو پوپکې کوش وې او د خیر او د دغه چې کوم دی ملایکې پکې الله وګرځولې نو بس د ټولو تورنټوالو ته چې کوم دی دې روغې د دې جرګې د دې خوشحالۍ په دغه باندې چې کوم دی زه هغوی ته ټول ته چې کوم دی مبارکباد پېښ کوم دا تورنټو لپاره ډېره د فخر او د خبره چې د 4 مړو او 2 زخمیانو چې کوم دی الله تعالی قدرمنو دا تفصیل مونږ ستاسو مخې ته راوړو د څه نه خبره شروع شوه چېرته کې ورسېدله بیا هم په دې کې کاکاجي د هغه خاندان د ډېر لوی جرأت مظاهره وکړه ډېر لویه بهادري وښودله
دا بزدلي نه ده، دا ډېره لویه بهادري ده. هغه خپله وینه وبخله، د خپل خاندان وینې دوی ته وبخلې، یو ډېر لوی مثال یې قایم کو. د دې ټولو خبرو نچوړ دا دی چې د ډز نه مخکې سوچ پکار دی. انسان له ډېر سوچ پکار دی، ځکه چې د هغې نه وروسته ژوند بیا ډېر زیات خراب وي، ډېر د ضلالت ژوند وي. که فرض کړی یو انسان د لاسه داسې سکار اوم شي، نو بیا مشرانو ته کتل پکار دي. دا جرګې والا دوی د خدای د رضا دپاره بې لالچه منډې وهي په دې کې، او د دې خلکو را کورونه روغوي. نو چې دا خلک کله تاسو له درس شي، نو دا بیا تاسو بېنوا مه رالیږئ. چې دا تاسو بېنوا رالیږئ، نو ستاسو کورونه نه رغېږي. چې دا تاسو له دې خبره اورئ، همدغه شانته کې غټې غټې دښمنۍ به په ورورولۍ باندې بدلېږي. خوشحاله اوسئ، خادم غواړم.